بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب إما موصول بالمتقين على أنه صفة مجرورة مقيدة له دې نه د الذين متعلق تاسو ته خبره کی چې دا ما قبل نه یا مفصول له جدا او یا دا غیر سره موصول له یو ځای ده ها اما موصول دا مطلب نه چې الذين یا اسم موصول له یا اسم موصول نه ده اسم موصول خوده د موصول معنا متصل له د ما قبل سره یا منفصل جدا ده ها خو الفاظ د سراوړي دي چې سړی په شکی کېږي ها ځکه ناکټ لاندې لیکلي ا متصل به من حيث المعنى دا الذين متصل په متقین پورې په اعتبار د معنا سره او اتصال په کم حیثیت سره دا بوله صفت شي څه بوله شي یاد مکړه خبر او یا فی دا مفصول له معنا متقین نه جدا ده ها افی سے جدا شي نه الذين يؤمنون بالغيب دا بټوله مفتدا شي او اولئک علی هدى من ربهم اغبل خبر شي وایګه دې صورت کې با په متقین لفظ باندې وقف تام شي ها دغه د متقین د مابعد سره یا د مابعد د سره تعلق پاتې نشول ها ځان کلام دا یا متقین سره موصول له سده یو ځای دی ور سره چې یو ځای دی نه بیا په متقین باندې چې تک موقف کې نه دا وقف بیا سني دا به تام نه ها پوهیږي حسن به هو غیر تام به کلام مفید دی خو تام باندې ځکه شاته سره سره تعلق د عبارت ته ګوره اما موصول یا دا موصول له سره بالمتقین متقین پورې اپا کم بنیاد باندې علی انه صفه دا بصفت شي الذين يؤمنون بالغيب موصول سلدا وسشي صفت وصفت مجروره شي ها للمتقين مجرور ده لام د وجنا نو صفت په هم سه یې به مجرور وي بیا چې صفت مجروره شو نو داغي جر اغه لفظي ده متقين یا ما قبل کسره سره او د دې جر افس محلي ده ځکه موصول خود مبنیات نه ده نه محلن مدا مجرور لفظا نه وشله خبره ما مقیدة له الک توجه سره بار کوله مقیدة له دا بصفت مقیده شی له د متقین لپاره پس متقین کی وا عام والده نو د دې صفت توجه نه بپکی خاص والے مقید به دا صفت په مقید شي پوهیږي او هغه متقین به مقید شي ها محکمه کې دا کله ان فسر التقوى متقین کی چې کومه تقوا راغله ده کدا هغه تقوا تفسیر وکړل شي به ترک ما لا ينبغي به ترک قرآن کریم هدایت ته هغه چا د پاره چې د تقوا خاوندان دي مان تاریکین د ما لا ينبغي دي پری خودن کی ده هغه ما لا ينبغي افی سب ارس چی که په اعتقاد کې کم شی مناسب نه په عمل کې په اخلاقو کې په ارس کې چې کم شی نامناسب بس هغه ترکی په بشوله اوس افی سب چې تاریکین شو د ما لا ينبغي چې کم شی نامناسب دی هغه پریدي نو اوس چې کم شی ما ينبغي او مناسب دی هغه کیو کنه نه پته نه لګیږي نو مطلق شولو کنه شولو نو الذين يؤمنون بالغيب راوړو چې نا عاملین ما ينبغي دي ها مخکې تاریکین مالا چې کم شی نامناسب دی هغه نه کی اوس چې کم شی مناسب دی هغه کیو کنه کی مخکې عام نو اوس وی چې هغه کی ها نو اوس هغه څه شولو خاص شولو کنه متقین معنا څه شول اوس چې دا ور سره میلاو کې هغه کسان چې نامناسب کارونه فریدي او مناسب کارونه کی نه خاص شول اوس هغه مقید وګرځي فی سے بوشله به
که تقوا تفسیر وکړل شي په ترک د ما لا ينبغي سره او مترتبه فی السب دا صفت دا به مرتب شي علیه په متقین باندې دسی به مرتب شي ترتب التحلیه علی التخلیه لکه تحلیه چې مرتبه کیږي په تخلیه باندې افی سب چې ته تحلیه کې ځان خیسته کې حلیه او کاله او زینت ورچه نړمبه بداغین مخ کی تخلی وکي چې کم شي نامناسب ده استا په وجود کې هغه بلری کې صفا وکي بیا ورستو تحلیه په نشولای به ها او دسی مرتب شو لکه تصویر چې په تسقیل باندې مرتب شي په دې دیوال باندې ته صورت او شکل جوړه صورت نو تصویر او شکل به ال جوړای جوړمبه تسقیل او اکمال او صفا کې نو بیا په شکل ښکاری او که صفا دې نه کړو وتا په دغه شان په ګنده جوړ کو نو بیا ښکاری نه پوهیږي نو کوم خلقو چې مالا ينبغي ندی فریخي گناهونه ندی فریخي او دا غین رستو ما ينبغي او نیک اعمال کی نو د دې چې لکه بغنده د چې تصویر جوړه ښکاری باندې او چې کوم سړي کې صفائی د ما لا ينبغي اغه نه ځان پاکړې ده او ما ينبغي لګ غندم کې نه به ښکاری پوه شله به خبره باندې جواب پیغا ندا به مرتب شي پاغه باندې د سلکه تحلی چې مرتب کیږي تحلیه په تخلیه باندې ها تاسو پوه شله به خبره باندې او تصویر چې مرتب کیږي بچا باندې ها په تسقیل باندې ها نړمبه بزان صفا کی د غلطو عقایدونه د غلطو اخلاقونه د غلطو اطوار او طریقونه دینه بزان سکی صفا بیا وسم سمراوله پوه شولای او موزحه افیس بیا بدا صفت کاشفه موزحه مبینه شها مقیده بنشي صفته ما ته ګوره کله تقوا تفسیر دی وکړلو او د تقوا داسې معنا دی ذکر کړله چې هغه ما لا ينبغي ترک ته هم شامل او د ما ينبغي فعل ته هم سوا شامل او عام معنا دی وکړله ها دا خاصه معنا دی وکړله څه دی وکړله اے متقیان هغه خلق دی چې ما ينبغي کارونه کی او ما لا ينبغي پریدي پوهیږئ تقوا تفسیر د داسې وکړلو د متقین تفسیر د داسې وکړلو مخکې هوی چې ما لا ينبغي فریدي اوس ما ينبغي کی او کنه کی نعام او خبره ها الذين سره خاص کړل مقید کړل اوس وای چې د تقوا تفسیر به وکړو چې ما ينبغي کی او ما لا ينبغي نکی نعم خاص شولا کنه څه شولا نو الذين يؤمنون بالغيب افس ابدا صفته موزحه وكاشفه صفته مخکبا تقوا عامه سبق نو تقوا کې چې کومه خبره تا وکړه لاغه په الذين يؤمنون بالغيب کې مراغه په الذين يؤمنون بالغيب کې افس ترک ما ينبغي راغه او فعل ما ينبغي راغه ترک د ما لا ينبغي چې نامناسب کارونه دی هغه نه کی او چې مناسب هغه دا معنا هم د تقوا م کړي او د دین کړي او نو دا صفت کاشفه شو د موصوف چې کومه معنا وا داغه کشف راوستو هغه بیان راوستو هغه درته سکړلو پوه شولای به خبره باندې دا خبره به ضروری چې مخاطب ته فتنی ها مخاطب ته د متقی مفهوم ورته معلوم نه پوه شولای به خبره باندې او که معلوم ورته وو بیا به صفت ماده هي ها اپیسب کده مخکنه مخاطب ته پته چې متقیانم داسې خلق ته تور لدا صفت راوړي نو اوس کاشفه نه ده کاشفه خو علو چې بل کشف راوسته وي نو کشف خود ته خپل حاصل لري مخکنه چې د متقیان پیژنم چې هغه ما ينبغي کی او ما لا ينبغي و ترکی پوهیږي نو چې دته د مخکنه فتوا نو دا صفت ماده ده خالصه مدح ده اغله ته کشف نه ورګه کشف خو هغه ته د مخکنه حاصل اوس په بوه شوله نه عبارت ته ګوره ها او موزحه یا بدا صفت موزحه شي ان فسر ک تفسیر وکړل شي د تقوا بما فداس معنا سره يعم چا عام شي فعل حسنات ہوتا او ترک د سیئات تاسو په شله خبره ما تاسو په شله خکته امام رازی رحمه الله په حواله
استاسو حاشی لیکلی ان المتقی هو الذي يكون فاعلا للحسنات وتاركا للسيئات. متقی چاته وای چې حسنات فاعلی او د سیئات پونه شونه. او صفی سے هر چې فعل نه فعل بیا فعل القلب نه په الذين يؤمنون بالغیب کراغ یا به فعل الجوارح باقی کې اساس او بنیادی شی صلات سره او زکات ته سره دغه عبادت خو بیا بدني ټولو کې اجل چې نه راغ مونږ یا به مالی نه اجل پکې سره ندی ټولو کې ارسرا واستلغه کيو سړی او اي چې الذي متقين معنا هوتا وکړه هغه خلق چې هغه فاعلین د حسنات دي او تارکین د سیئات دي. نو دی الذين يؤمنون بالغیب صفت کې هغه ټول حسنات او سیئات ترک نشته خو بس یو مونږ یاد کړی یو ایمان یو زکات بس ندی وی دا ټول په در تراوله مخه لاشتماله زکه دا مشتمل له وصفی سب علامه هو اصل الاعمال واساس اعمالو کی چکم اصل له په حسناتو کی چکم اساس ته بنیاد ده من الایمان ایمان په سبب دا ټولو اعمالو اصل نه کنه او د ټولو حسناتو بنیاد ده کنه ده والصلاه والصدقه صلات او غرا په سبب په اعمالو کې بدنیو کې اصل نه کنه او صدقه په مالیو کې څه ده خپل درتوای فإن هذا طول امهات الاعمال النفسانيه دا د نفسانی د باطینی اعمالو د پر اصول لها دا کم یادي د ایمان ته اشاره وکړه والعبادات البدنيه او دا امهات په عبادت بدنیو کې دا څه ته اشاره وکړه صلات او دا امهات په عبادت مالیو کې د صدقې ته اشاره وکړه چې څه پوښلې به ایمان څه شلو د اعمال نفسانیو کې او اصل شلو صلات په عبادت بدنیو کې او زکات په عبادت مالیو کې او څه شلو خالق دې کې خو صرف درې اعمال رالل او تا خوې چې دا صفت کاشفه ده نو چې د موصوف کومه معنا هغه به د کی کنه نو موصوف کې هم وی چې فعل د حسنات او ترک ده دا خو درې حسنات صرف رالل او ترک د سیئات او بغړورانه ندی وای چې نه دا اعمال چې دي المستتبعات دا مستلزم دي لسائر الطاعات ټول چې یو سړی منځ کې نو ټول بدني عبادت فکی چې زکات ورکی نو ټول مالی چې یو سړی ایمان راوړي نه د ایمان نه علاوه باطینی ټول دغه به سي برابر وي او راشه دا مستلزم دي ټول طاعات او والتجنب عن المعاصي او ځان ساتل د معاصي او ته هم غالبا د دې کارونو سره بته د ډیرو ګناهونو نه قلارم شيها نو ترک پکې راغی کنه الا ترى الى قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الصلاه تنهى عن الفحشاء افیس مستعمل کی د فحشاء کم شي چې قبیح عقلني والمنکر او دا هغه شي نه چې هغه قبیح شرعاني ها او یو شي چې ناروا ده یا ورته شارع ناروا ویلي او یا ورته د شارع سره سره استعقلم ناروا وایي تاسو ویلي حسن او قبح سا عقلی ده او شرعي ده پوهیږئ په خبره نمونځ ته وګوره نمونځ یوازې عبادت نه دی طاعت نه دی دې سره ډېر ګناهونو نه قلار شولې د ترک ته سیادو وغیره دی کنه قول نبی علیه السلام صلات عماد من د دین سره نو چې ستنی هو جو ارسرال زکات قنطره دا د اسلام پول له ها چې پوری وزي نه هو خامہ پول به بکاری بغیر د پول نه پوری وتله اپی سر دې پوری پوه شولې او مادحه یا بدا صفت مادحه ها تاسو مو کاشفه او مادحه کې با دک فرق وکه ها که مخاطب ته د مخ کې نه موصوف معلوم نو نکاشفه ده ها د موصوف معنی او د صفت معنی یو ده خدا موصوف د صفت راوړو نه مخ کې مخاطب ته معلوم نو اوس چې دا صفت ولا تاراوړو نو دا صفت هغه ته کشف راوستو وضاحت او کدا ورته د مخ کې نسو معلوم او ته بیان ذکر کین ته خالص مدح اوس کین پوه شولې به خبر ها هر چاته پته را پیسې زید خمولاده ته زید خمولاده ته اوس مدح کې دا نور خلق ته وضاحت نه ورکړي خلق ته هم پته چې خمولاده نه پوهیږي
نا او مادحتن یا دا صفت مادحه ده بما پا اغا سبان ده مدح کی تضمنه چه متقین اغیل رسدی متضمن متقیانو چې د ځان سره کوم صفات اغستی دي نو په اک صفات فالذین یؤمنون بالغیب سره تاسو کړل ما هر چاته به چې متقیان په غیب او ایمان لري هر چاته به چې متقیان منځ کې او زکات ورکي او بیا اکټی کې وي همت حقیقت نه وتخصيص الايمان بالغیب واقام الصلاه وايتاء الزکات بالذکر اوس دا خبره کی چې د دې درو والو تذکرہ او شول او د نور او نشول داوله ها نو تخصیص الایمان بالغیب ایمان بالغیب خاص شوه دی اقامت الصلاة خاص شوه دی ایتاء الزکات خاص شوه دی بالذکر پس پوره په ذکر پوره نه ذکر په دی پوره خاص شوه دی ها دلته با مقصور داخله دا او ذکر په دی پوره تذکرہ په دی پوره خاص شوه دی د دې تذکرہ شوه دی بلچا دا اظهار لفضل هذا تخصيص الايمان مبتدا شو اظهار لفضلها اسده فی استبدا اخکار کولی لفضل هذا د فضیلت او د شرافت پچا باندې علی سائر ما په باقی او هغه سيزونو باندې یا په ټولو هغه سيزونو يدخل تحت اسم اے د تقوا د نوم دلاندې چې سور اعمال راځي نو په هغه ټولو کې دا غوړه دي ها دا ځي دې پورې پوه شولې اپیسب الته ویلو په اول سر کې ښا چې علی انه صفه مجروره کنا ها صفه مجروره اوس وای دا موصول له په متقین پورې علی انه صفه مجروره او على انه مدح منصوب نفسب الذين يؤمنون بالغيب منصوب ده صحیح نچ منصوب ویږي اے د مخ کی سره موصول له یو ځای ده خو مجرور نه ده صحیح او بنابر مدحها پوه شولې خبره اپیس دلتا مدح شولا دا اسنو میں دے منصوب شو بنابر او مخی اوے او صفت مادحتن نپوئے گئے دا الذین یؤمنون بالغیب موصول سلا دا متقین دا پارا صفت تے نو صفت یا مقیدہ دے یا کاشفہ دے یا پونشو دے ہاں نیوتا مدح صفت مادح وائی مدح بنابر صفت او یو تفیز سے مدح اختصاصا وائی مدح نداوسو مدح دا علا انہو مدح دا سدے خو صفت مادح نہ ہا بلکہ دا مدح اختصاصا دا یعنی زو پخپل مدح سره او په صفت سره داخله خاص کوم ها نه پوهیږي او د دوه منځ کې فرق څه دی بيسه په صفت مادحه کې چې وګورو دا مخ کې چې کوم بیان کو بيسه نو هغه کې وصف اصل له او مدح په کې تابعا راځي ها الته وصف سو مدح او دلته بيسه مدح اصل ده استغرا مدح ده او وصفیتو سره طبعا دغه فرق ته او مرفوع افیس بیا الذين يؤمنون بالغیب سده او بتقدیر دا اعنی د مدح سره لګي او هم دا مرفوع سره لګي بتقدیر اعنی او هم په تقدیر د سره اعنی سره نه اعنی زمرات کوم او ز خاص کوم په خپل مدح سره الذين اسمفل به شو د اعنی د پاره منصوب شو او یا ورته هم راو باسي هم الذين هم دا متقیان الذين اغکسان دین هم مبتدا شو الذين خبر مرفوع دغه پوری پوه شولې دا هو هغه صورتو چې الذين د متقین پوری موصول او متصل شي او کنه دا د متقین نه جدا شي و اما مفصول عنه یاتری نه کټ کا نو اس مرفوع بالافتداء مرفوع بنابر او خبر به اولئک علی
نو اوس په وقف په متقین باندې تام شي په سم ها ځکه وقف تام چاته وي چې وقف په مستقل باندې او ما بعد هم د حاجت ني ما بعد هم سي مستقل نو اوس متقین ځان له کلام شولو او الذين يؤمنون بالغيب شولو